دی مخکې شو ولې مخکې شو زه ولې نه مخکې کېږم دا حسد دی د سره دا نعمت دی ما سره ولې نشته دی چې ما سره نشته او د سره دی د سره به ولې دی به هم زه خوږې ډوډۍ ته پرې نه ږدم دا حسد دی داسې یو خراب مرض دی ما عزتمندو امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي حضرت امام قاضی عیاض رحمت الله علیه یو شاگرد بیمار شو امام قاضی عیاض رحمت الله علیه د خپل شاگرد بیمار پرسی ته ورغی تپوس لا توجه مشته ټولو توجه دی خاماشه حضرت امام قاضی عیاض رحمت الله علیه خپل شاگرد ته ورغی تپوس لا چې ورغی وی بیمار دی لږ تلاوت په ورته وکړه چې لږ سکون به ورته میلاو شي تلاوت شروع کړو چې تلاوت شروع کړه شاګرد ورته وایي مه وایه الله کلام بند کا ما ته تکلیف رسی خیر د کلام بند کړلو تیراغه دا الک مړ شو دا طالب علم مړ شو خاتمه خراب وشوه ولی چې په اخیر وخت کې دوی ما ته قرآن له تکلیف ملاویږي ما وایه گویا کې زه انکار ته کوم امام قاضی عیاض رحمت الله علیه د شاگرد په دې اخیر خاتمه خرابېدا باندې دومره خفه شو سلویخ شپې سلویخ ورځې مسلسل الله ته وجړل سلویخ شپې سلویخ ورځې وجړل دومره زیات خفه شو سلویخ شپې ورځې تیرې دانه بعد په خوب کې وکتلو چې فرشتو زنجیرونه ورچولي دي او دکه د امام قاضی عیاض رحمت الله علیه شاگرد چې دی دا زنجیرونه د اور رچولي دي او دوزخ ته راکاږي حضرت امام قاضی عیاض رحمت الله علیه تپوس دی کې فلانیا ته خو په سبق کې هم خوې او دین هم ودرکې نو څه په وجې سره تا نه ایمان واخیستلی شو او ته نن جهنم ته روانې هغه په سترګو کې اوښکې وي وایي ای زما استاذ محترم یو نه دوه نه درې بیماریانې ما کې وې درې بیماریانې یوه بیماري ما کې دا وه چې ما به چغلخوري کوله چغلخوري څه ته وایي نمیمه په عربۍ کې ورته وایي ما تا ته یوه خبره وکړله ته لاړې یو داسې سړی دی چې ما سره نه لګي طبیعت ما نه قبلوي او ته ورشې هغه په ترخ کې کښېنې او ورته وایې چې فلاني خو تا متعلق داسې وي هغه هسې هم ما سره نه لګي او نور هم راته غوسه شي او نور هم په زړه کې بغض کینه او حسد نه ډک شي دې ته کینه وایي کینه او کینه چې وي کینه پرور سړی نبی علیہ السلام فرمای الله به په ورځ د قیامت په دوی باندې خارخ مسلط کی داسې خارخ چې دومره به دا ځان ګروي چې په خپل بدن باندې به په اډو کې له پاسه غوښه پرې نږدي ما کې یوه دا بیماري وه او دویمه ما کې دا بیماري وه چې ما به له خپلو ملګرو نه په سبق کې حسد کولو چې دا فلانی ولې مخکې دی فلانی حافظه ولې مضبوطه ده بس ما کې دا حسد بیماري وه سوځېدم بله بل انسان نه